وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ پدې کې بیا الله تعالی د منافقانو درې خصلتونه چې دین او هغه ذکر کړو. زجر دی په کې منافقینو ته چې یو بد خصلت دا غوي دا دی چې هغه صحابه ته نسبت کوي د صفاحت. دویم دا ده چې دیو په خپل چې دین صفاحه دي، او درېمه خبره دا ده چې د دیو سره علم نشته، عدم علم دی، جاهلان دي، جاهل مرکب دي. و اذا راوړو نو د ماقبل سره چې دینو تعلق در دي آیاتو د ماقبل آیات سره چې مخکې کې چې دینو دا ویل شو چې لا تفسدوا فی الارض چې هغه نه هوا، وس چې دینو امر وته کوي چې ایمان راوړو، او په دعوت او په تبلیغ کې چې دینو دوه خبرې دي، دو پهلوګان دي، دعوت او د تبلیغ، امر بالمعروف و نهی عن المنکر. او عام چې خبره ذکر کی یا د انبیاو چې دنو خبره او دعوت ورکې نو د امر بالمعروف خبره مخ کی او د نهی عن المنکر خبره چې دنو ورسته. او دلته منافقین ته چې دنو نهی مخ کی شولا چې لا تفسدوا فی الارض، او امر بالمعروف ورستو شو چې و اذا قیل لهم آمنوا چې ایمان راوړی، د ایمان دعوت ول ورکړو. نو دلته چې دینو دا خلق چې دینو جدا خلق ته د دو سره د قران هغه طرز عمل چې دینو هغه جدا ده، هغه دعوت دیو ته چې دینو طریقم چې دینو جدا ده. نو دا طریقه به د قران نه زده کې چې په اوځه کې تا ته پته ولګي چې خلق دلته چې دینو منافقت کوي، منافقان خلق دي، نو هغه ته به ټول نه اول چې دینو د نهی عن المنکر خبره به وته کې چې دا ګناه پرې دی، دا ګناه پرې دی، د دین چې دینو ځان وساتیو. او د دعوت کې او په دعوت کې طریقم دا ده چې په کوم ځای کې کومه ګناه کیږي نو دایله پکار دا ده چې د هغه ګناه چې دینو خبره وږي، د سینې چې همیشه د یو خبره رانی والله صرف د مانزه خبره کې او نور چې دینو خبره چې دینو هغه نشته دی، هغه نه کې. نو دا دوه بیلنس چې دینو ساتل پکې پکار دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې. څوک پکې افراط تفرید کوي، څوک پکې کمې کوي، څوک پکې زیاتې کوي. کمور پلارې کا بچی ته حکم کوي چې دا کار مکوا، نو دا یو غلط کار له خو منی کوي، خو د نیک کار وته حکم نه کوي چې منځ کوا، قرآن وایا، تلاوت کوا. نو دا دوانه بچی دنو بیلنس ساتي، دسی نه چې یو کوو چې دنو بل مکوا. نو پکار دا چې سړی دا دوانه چې دنو د دې خیال ساتي چې نهی عن المنکر دا چې خلک د ګناهونو نه منی کولو. پیغمبرانو بویل چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، امر بالمعروف مخکې شو چې خلکو د الله تعالی بندگی وکړي، ایمان راوړي، او استادو د پاره بل الہ او معبود چې دین هغه نشته ده. نو دغه شانتی چې دینو د منافقینو ته چې دینو مخکې نهی عن المنکر وشو، او رستو ته چې دینو د ایمان دعوت ورکړي چې ایمان راوړي. نو ته چې دینو دا دوه خبرې کې ښا دسی بنده کې چې خلک به د غلط کار نه منی کوو او د نیکی حکم چې دینو هغه ته مکوا. دوه کارونه چې دینو پکار دي سړی دوانه وکړي. لکه سړی نشې تماشې کوي یا چې دینو سود کوي یا بل څه غلط ګناه کې چې دینو اخته ده، نو هغه ته وایا وس ګران کار کم یو ده، په دې کې دوانو کې ګران کار کم یو ده. دا امر بالمعروف نه ده، ټول نه آسان کار ده. سړی ته وایا منځ کوا، قرآن وایا، سر به ښکته کړی وای چې صحیح ده، خو چې تو ته کله چې دینو نهی عن المنکر خبره کې نو دې ته چې دینو څوک نه تیاری کې، دا بیا ګران کار ده. بیا به رسدار سړی چې دینو جګړه یو، بیا به هر چا به چې دینو بدی شي، او هر هغه سړی ته خلک خسړی وای دا خسړی د چا ملاس ته غوا نه پاسه یو، دا خسړی نه ده. خسړی هغه ده چې د خلکو په کار کې چې دینو کار لري، چې ولې لکه دا غلط کار کیږي.
ولې زموږ په دې معاشره کې چې دنو دا غلط کار کیږي نشي تماشې دا چې دنو کیږي نور الدین د دې حکم وکي خان نو یو سړی بل ته ویله وای سره ځان نه دی د ریل انجن جوړ کړی دا وای ټول عمر وای لوګي چې دنو راوباسي وایو سیګریټ ویس کلا وای سره د ریل انجن دی رضان نه جوړ کړی دی وایو اپاتې ملک لاندې هغه دل ترازی هغه چې دنو سیګریټ کله ناکله سکي نو ما وته ویل لکه ته دا ولس کې دا خو کار نه دی خپل صحت دی چې دنو خراب کو وای دیس چل دی وای زما وای زکام او نزله وایو نو چې زه وای ډاکټر لزم او دوايي اخلم نو پاغه باندې ډیر روپۍ بلګي خو چې زه یو باته یو وسکم وای بیا وټی کې ها نو پدې کې شفا چې دنو نشته ده ښا سړی چې دنو په حرامو باندې چې دنو یا شراب سکي چې دا پدې کې زما بیماری را چې مال خشي الله تعالی په حرامو کې شفا نه ده ګرځولې خو بس دغه 2-3 ورځې صبر کوه لږه سخته به وي بیا دې په خپل چې دنو زکام ټیک کیږي او دغه خو چې نور نقصانات دي نو د دې حکم وکي ښا دا د قران د چلی زده کا چې په کوم ځای کې دې خلک نو هغه ته اول نه خبره کوي چې دا کارونه چې دنو پرې دی نو دغه شانت کې الله تعالی او تمخ کې ویل ویلا تفسدوا بالارض بس مګه کې جنو فساد مکوي نو اوس وته جنو د ایمان دعوت ورکي و اذا قيل لهم کل چول شدو تامنو ایمان راوړی کما امن الناس لک څنګه چې ایمان راوړی خلکو دیو ته ویل کې چې دسه ایمان راوړی ایمان چې پای کې اخلاص اخلاص لکه څنګه چې صحابه چې دنو ایمان راوړی الناس نل د څه مطلب ده تفسیر قرطبی تفسیر ابن جریر دی ټول لیکل چې الناس نه مطلب دلته صحابه کرام دي چې هغه څنګه ایمان راوړل دي چې په الله باندې ایمان دي په ملائکه ایمان دي په رسولانو ایمان دي په آخرت باندې ایمان دي په تقدیر باندې ایمان دي دا ټول ایمانیات او دا غوی په عمل کې چې دنو اخلاص ته په ایمان کې نو دغه شانته کې چې دنو تاسو ایمان راوړیو او په خپل ایمان کې چې دنو اخلاص پیدا کړو دلته یو سوال هم راځي هغه سوال دا ده چې دې منافقینو ته ویل شو چې تاسو د ایمان راوړل لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړل دي نو دا خبره ښکارا شول خبره په دې ښکارا شول چې هغه به ته بیا ویل چې موږ د ایمان راوړو چې لکه څنګه دی به وقوفانو ایمان راوړل دي صحابو ایمان راوړل دي نو دې خبره ښکارا کړله چې موږ ایمان نه راوړو دسه ایمان نه راوړل لکه څنګه چې دې قمقلانو ایمان راوړل دي نو بیا منافق نشو نو ادا زکام چې منافق هغه چاته وای چې په خله باندې وای چې ما ایمان راوړل او پزړه کې چې دنو ایمان خو نه یو دلته وای موږ دسه ایمان نه راوړو نو دیو به د منافقینو به دا خبره چې دنو هر چاته نه کوله دا به چې کمزور صحابي ولیدلو کمزور صحابي چې دا سن شي کوله نو هغه ته به ویل وای مونږ چې دنو ایمان نه راوړو استاد د قمقلانو په شان ایمان نه راوړو نو که هغه صحابي بلاړو د الله رسول ته به سي ویل الله نو دیو به چې دنو بیا راوختل چې تاسو به ته وګ تاسو څنګه خبرې کړې دي سي نو دیو به قسمونه وخوړل قسمونه به وخوړل چې موږ داسې خبرې نه دي کړو زموږ دا مقصد نه وو او منافق کې بل کاردار چې قسمونه بخوري نو بیا په دې طریقه باندې چې دنو ځان بچ کو نو یو پکې دا خبره شو لخوا و اذا قيل لهم کل چول شدو تامنو ایمان راوړی یعنی په ایمان کې چې دنو اخلاص پیدا کړي تاسو د زړونو نه چې دنو ایمان نشته ده کما امن الناس لک څنګه چې ایمان راوړل دي صحابه کرام او دي خلکو لکه دا غوی په ایمان کې چې دنو دوکه نه وا یخادعون الله دي منافقینو په ظاهر باندې ویلم غ ایمان راوړل خو صحابه په ایمان کې دوکه نه وا دسه ایمان راوړل لکه صحابه چې راوړل دا غوی په ایمان کې دوکه نه وا دا غوی په ایمان کې چې دنو دروغ نه دا غوی په ایمان کې چې دنو اخلاص خالص توحید وکي دسه ایمان راوړل نو قالو نو وای دی وانو منو ایم ایمان راوړو کما امنست په لکه څنګه چې ایمان راوړل د قمقلانو د منافق بل علامه دار اوتله چې صحابه ته بسګي صحابه ته بیوقوفان نو یو او په دې دور کې چې هم چا د صحابي ته چې دنو د خبره کوله نو هغه به منافق وره
چې صحابو ته چې بوزدل ویلا، صحابو ته ډرپوک ویلا، صحابو ته چې قمقلان او سادهګان ویلا، نو دا بسې دا بچیدنو منافقی دا سړی. او دغه شان په دې جدید دور کې خلک چې دینو که صحابو ته نه ویل کېږي نو دې مسلمانانو ته دا خبره کوي وایي خلک کوم حد ته ورسېدل او تاسو چې دینو د مانځه خبره کوي او د اوداسه خبره کوي. منافقینو مخکې دغه ویله، اوس په دې جدید دور کې چې دینو دا وایي مولیانو ته چې دینو دا خبره کوي چې خلک سپوږمۍ ته وختل او تاسو په مانځه او اوداسه کې پراته یو. دا یو مضمون نگار دی، هغې ته وایي اشفاق احمدو، هغې مضامین لیکي، زاویه د هغې کتاب دی. نو هغه خپل خبر دغه لیکي واقعه وایي موږ په کالج کې وو، په کالج یونیورسټۍ کې وو. نو زموږ سره په دې کالج کې چې دی نو طالب علمانو له ځینو طالب علمانو به ګیرې وي، نو هغوی ته خلکو به چې دی نو مولي صاحب ویلو، مولي صاحب و. اوس هم چې په دې پنجاب کې رچا ګیرې هغې ته خلک مولوي صاحب وایو. نو دغه شان چې په دې کالجونو یونیورسټو کې نو هغې ته خلک ملا وایي. علم یې نه یې کړی خو د دې ګیرې په وجه ورته چې دی نو ملا وایو. نو یو ورځ زموږ د کلاس شروع د بیالوجۍ و، نو په دې کې هغه پروفیسر موږ ته چې دی د سندخې هغه تجربه کوله. په خوربین کې چې دی نو موږ ته تجربه ښودله چې په سندخه کې چې دی نو دای نو هر هلک به ورتلو په خوربین کې چې دی نو کتله به په دې کې هغه ګیرې والا طالب علم چې دی نو هغه ورغی، نو هغې هم پکې چې دی نو وکتله او سبحان الله او الحمدلله او دا الفاظ یې وویلله. بیا لږ ساعت پس وشو نو د مانځه ټایم و، نو هغه ګیرې والا سټوډنټ نه و، هغې ویله وایي پروفیسر صاحب وایي زه مانځه له لاړ شم. نو هغې له وایي لاړ شه وایي څنګه چې هغه ووتو نو د پروفیسر د سټوډنټانو ته وویله وایي دنیا کم حد ته وایي خلک سپوږمۍ ته وختله او دا هم چې دی اوس هم د مانځه او داسې خبرې کوي. نو اشفاق احمد صاحب وایو وایي موږ به غلطه خبره چې دی د چا نه برداشت کوله، چې چا به ناحق خبره کوله موږ به ورته ورتلو سیده به ورته ویله. د نورو سټوډنټانو سره به د نمبرو غم ورسره و چې د پروفیسر صاحب په لاس کې د نمبرو اختیار دی. نو طالب علمان چې دی نو پروفیسر صاحب ته چې دی نو څه نشي ویلی اگر که غلطه خبره کوي. که غلطه خبره هر څوک کوي هغې ته به حق وایې، دا نه چې جګړه ورسه وکړه. استاد دې جګړه ورسه مه کوه، خو چې څوک غلطه خبره کوي جو هغې ته غلط د هغې جواب کوه. نو هغې زه پسې ورغلم، وایي ما ورته وویل چې پروفیسر صاحب و ته چې دی نو سپوږمۍ ته څو ځله ختلی یې، ته څو ځله سپوږمۍ ته ختلی یې. نو یې ما ته وویلله چې زه خو بیالوجسټ یم، دا خو زما کار نه دی، دا خو د فزیکس والا کار دی. نو یې ما ورته وویلله چې دا خبره تا ته چا کړله چې مولي صاحب به ساینس وایي او هغه به سپوږمۍ ته خیږي، دا ستا په دماغو کې چې دی نو څه شی پروت دی. نو مولي صاحب د دې کار سره ستا کار دی، دا و تا خپله غلطي چې دی نو ومنه چې مسلمانان په علم کې شاته پاتې شو دي، په ساینس کې او په ټکنالوژي کې شاته پاتې شو دي، نو دوی سپوږمۍ ته نه دي ختلي. نو تا خپله غلطي چې دی نو اوس راغلې په مولي صاحب چې دی نو وراړې، دا و چې دی نو تا خپله غلطي ومنه چې ما چې دی نو شاته پاتې شوی یم په علم په میدان کې. نو اوس خلک خپله غلطي راغلي په مولي صاحب باندې چې دی نو وراړی و. بل سړی و نو هغې ویله وایي زه به موبایل هله استعمالوم چې کله مولي صاحب جوړ کړي. هلکه اوس د مولي صاحب د موبایل څه کار دی، د هغې خپل پیړ دی، ته ځان خپل کار کوه. دا و چې دی نو ته وروسته پاتې شوی په ساینس په میدان کې چې تا چې دی نو موبایل چې دی نو هغه جوړ نه کړو، خپله غلطي چې دی نو په مولي صاحب ورړی. اوس دا ډاکټر چې دی دا ډاکټر چې اپریشنونه کوي په دې کم آلاتو باندې نو داسې ډاکټر جوړ کړلی سه، دا و ډاکټر نه جوړ کړی، دا و بل چا انجینرانو جوړ کړي. ډاکټر کار خو صرف چې دی نو په آلاتو باندې اپریشن دی. نو د هر چا چې دی نو خپل پیړ دی، هر سړی خپله غلطي نه مني، خو خپله غلطي چې دی نو په بل باندې چې دی نو ایسته ورتین کوي. نو داسې ووایه وایي دا چې دی نو زما غلطي وه. ښه په ساینس په میدان کې چې دی نو وایي ما زما نه چې دی نو کمی شوی دی، زه هغې ځای ته چې دی نو نه یم رسېدلی. او په علماو کې به زه در وښیم، په علماو کې چې هغه دومره حد ته رسېدلي چې د هغوی کتابونه چې دی نو په غیر ممالکو کې چې دی نو هلته پړاویږي.
سید ابوالعلا مودودی رحمه الله دا کتاب نه دنیات او خطباتو د دې ترجمه چې دنو په 70 زبانونو کې شو دي په 70 کې وسم چې دنو په الجزایر کې او په لیبیا کې چې دنو په لیبیا یونیورسيټو کې په جامعاتو کې چې دنو دنیات په 100 دور کې چې دنو په مدینه یونیورسيټي کې هم پڑھاوي دو په هغه جامعاتو کې چې دنو هغه پڑھاويږي او تا خپل ماته چې دنو یو ساينټیست نشي راخوي چې ستاسو ساينټیست یو بوک لیکلی او هغه چې دنو په بهر چې دنو بهر پڑھاويږي او رازم په مدرسو باندې اعتراض کوم رازم په مولیانو باندې اعتراض کوم دا خو چې دنو ستا خپل غلطي ده خپل غلطي چې دنو راخلی په بل باندې چې دنو ورتین کيو خجی و اذا قيل لهم كل چول شدوتا منو ایمان راوړی کما امن الناس لك څنګه چې ایمان راوړل دي صحابه کرامو دي نور خلکو چې څنګه ایمان راوړل صحابه کرامو دغه شانت کې چې دنو ایمان راوړیو بیا پدې کې خلکو چې دنو خلک په کې دا خبرم کوي چې صحابه چې دنو هغه معیاري حق دي صحابه معیاري حق دي او د صحابه قول او فعل او دا چې دنو حجت ده نو پدې کې چې دنو ډېر غټ باز علماو په منځ کې چې دنو هغه شوی ده نو یو خبره چې دنو دا زده کا یو خبره د سید ابوالعلا مودودی رحمه الله ده هغه وایي چې معیاري حق چې دنو هغه الله او رسول دې صرفو نور څوک نشي کېده او نور څوک چې دنو وایي د تنقید نه چې دنو بالاتر نه دي صرف الله او رسول د تنقید نه چې دنو بالاتر دي چې په دیو باندې تنقید نشي کېدلی نور په هر چا باندې چې دنو کېدی شي او دا معیاري حق نه دي دا چې دنو تلی ته میزان ته ویل کېږي تل او میزان څه شی دی نه قرآن او حدیث دي په دې باندې به د هر چا خبره چې دنو تللی کېږي د هر چا و صحابه کرام چې دنو په دې تل باندې مکمل چې دنو تللی شو دي چې کامل دي کامل درجه ته چې دنو رسیدل دي او دغه شانت کې چې دنو د صحابه اجماع چې دنو هغه زم د پر دلیل لخوا صحابه په یو مسله باندې چې دنو اتفاق کړی وس جدا هر صحابي جدا نو بیا پای کې چې دنو پای کې بچدن د علماو خبرې دي چې پای کې باندې بچدن تحقیق کیږي پای باندې به تحقیق کیږي چې دې صحابي دا خبره کړل نو دای د کم ځای نه کړل کله غیب خبره د جنت او د جهنم خبره نو هغه به رضان نه نشي کولای نو هغه بخامخا چې دنو د الله او د رسول سره تعلیم علم داغونه به چې دنو اوریدلی نو ابوالعلا مودودی صاحب چې دنو غلطی دا وای کړل پاغي باندې چې دنو بیا اعتراض او تنقید کوي دا علما نه دي وای دي چې دنو په صحابه باندې چې دنو تنقید کړي دي لکه داغي کار دا دی خو تفسیر لیکي تفسیرو او تاریخ لیکي نو په تاریخ کې خو هغه د نشي کولای چې دروغ ولیکي مفسر او تاریخدان خو چې دنو هغه سب لیکي چې هغه بالکل رښتیاي پای کې چې دنو څه قسم دروغ نه یو نو خلق را پاسې دو هغه باندې پتوی ولګولې چې دې چې دنو په صحابه باندې چې دنو تنقید کړی دی هغه چې دنو تاریخدان دی او مفسر دی په تفسیر کې وتر ځان نه شي لیکلی او دا ویل چې د ټولو نه اوله خبره د الله ده دویم چې دنو د رسول ده او دریم چې دنو بیا د صحابه او چې دنو اجماع ده خلق را پاسې دو وینا د ټولو نه اول خبره چې دنو هغه د استاد ده او د پیر ده او د شیخ ده ورستو چې دنو بیا د صحابه ده او ټول عمر په دې کې تیر کو په دې کې او نه چې دنو صحابه ته ورسېدو نه د الله رسول ته ورسېدو نه چې دنو الله ته ورسېدو او چې صحابه خبره لراشي نو په پټو سترګو باندې چې دنو منه تحقیق پکې مکوا د الله رسول احادیث راشي احادیثو نو پای کې وای تفسیر ګورو وای پای کې چې دنو د شرح پسې ګوري دې څه خلق ده چې په حدیث باندې تنقید کوي په حدیث نه جواب کوي په حدیث پسې چې دنو شرح ګوري او د صحابي قول چې راشي په پټو سترګو باندې منه نو عجيبه خلق دغه ده خام خجی انبیاء کرام چې کم دین او دا د معصوم دي خاص معصوم دي او صحابه کرام چې دنو معصوم نه دي داغونه ګناهونه کیږي ا مولانا مودودی صاحب چې دنو داغوي چا کومل ته غلطي کړل الته چې دنو غلطي دا غلطي ده او دا نور خلک وای چې نه دې ته په غلطي نه وي لکه اوس بیا عائشہ باندې چې دنو رضی الله تعالی عنها باندې چې دنو تهمت او بهتان ولګېدو کنه
د قرآن نم ثابت د بخاری او مسلم کې هم شته ده. نو بخاری او مسلم کې احادیث دي چې په دې بهتان کې چې د مخلصین صحابه کرام هم موجود وو په دې بهتان لګولو کې په دې الزام کې. نو اوس به ته دغه ته څه وې دغه صحابي دې کار ته به ټیک وې که غلط به ورته وې. نو که غلط ورته وې نو ته خو بیا دې تنقید وکړو په صحابي باندې. نو بیا چې دی نو دلته بخاري او مسلم ویو بیا دې دا سبق یې ریخام د دې نه بیا نه خبرو. نو دا چې دی نو غټ باس دی خام. نو قرآن او سنت چې دی نو میزان دی تله ده په دې باندې به د هر چا خبره تللی کېږي. او د صحابو اجماع نه ده اجماع په یو مسله باندې هغه زموږ دپاره دلیل دی دلیل. وإذا قيل لهم کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو. قالو نو وایي دي ونؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی قمقلانو بیوقوفانو. بله خبره دا ده چې دې منافقینو د صحابه کرامو ته بیوقوفان ولې ویله؟ دا یې ورته په دې وجه ویله چې دې صحابو مکه پرېښې ده خپل کورونه یې پرېښي دي خپل کاروبار او جایداد هر څه یې پرېښي دي او راغلي چې دی نو په مدینه کې او دلته چې دی نو خوراک نشته دلته چې دی نو جامه نشته دلته چې دی نو سختې دي دلته د دین دپاره ځان قربانول دي دلته مال خرج کول دي دلته چې دی نو جهادونه دي. نو منافق ته دا کار چې دی نو هسې ګپ ښکارېدو چې دا څه ګپ دی دا خلک په کم لار باندې چې دی نو روان دي. خپل مالونه پرېښودلو خپل کاروبارونه او خپل کورونه پرېښودلو او جهاد دی او په دې باندې چې دی نو ځان قربانول دي. نو دا خبره چې دی نو دیو ځکه کوله چې د دیو سوچ صرف چې دی نو د دنیا پورې و او د صحابو سوچ نه دی هغه ګوره د آخرت او د قیامت پورې د هغوی سوچ و. د دیو منافقینو نظر صرف دغه دنیا وه چې دلته چې دی مفاهمت پکار دی د کافرو سم تعلقات پکار دي او د مسلمانانو سره هم چې دی نو پکار دي. خو د صحابه کرامو چې دی نو سوچ ډېر د لرې پورې و. لکه اوس په دې جدید دور کې خلک مسلمانانو ته وایي تنګ نظره دي وایو انتها پسند دي بنیاد پرست دي وایي بنیاد پرست او تنګ نظر چې دی نو هغه ته یې چې صرف د دنیا نه خبرې اوس چې کم دور روان دی د دې نه خبرې او د مسلمانانو سوچ دی نو د قیامت او د آخرت پورې دی. دا صرف د دنیا پورې دی او د مسلمانانو سوچ د آخرت پورې دی د دنیا او آخرت دواړو پورې دی. نو دیو ته دا خبرې منافق ته دا خبرې په دین باندې ځان قربانول خپل بچي قربانول خپل مال قربانول دا ورته هسې ګپ ښکارېدو. نو ځکه یې ورته بیوقوفان ویله دا ورته په دې وجه بیوقوفان ویله. ښه جي الا خبردار انهم السفهاء هم دیو بیوقوفان دي ولکن لا یعلمون لیکن دیو نه پوهېږي. ګوره مخکې لا یشعرون راوړو او دلته چې دی نو لا یعلمون راوړو. دا ولې دا ځکه چې هغه نورې کومه خبرې نه وي فساد کولو هغه دوکه کولو دروغ ویلو هغه ګوره په شعور باندې هم چې دی نو معلومېدې. خو دلته چې دی نو د صحابو دا دومره غټې قربانیانې دا دومره وطن پرېښودل او دا دومره دین دپاره ځان قربانول دا ګوره په شعور نه معلومیږي. د دې دپاره چې دی نو د علم ضرورت دی چې لږ علم در سره و نو ته په دې باندې پوهېږي چې د صحابو دا دومره غټې قربانیانې ولې ورکولې. نو ځکه ولا چې دی نو د علم لفظ راوړو خام چې منافقینو سره علم نشته دی هغوی په دې باندې نه پوهېږي دا صحابه کرام دومره غټې قربانیانې ولې ورکوي علم ورسره نشته د دې دپاره علم ضرورت دی. نو که لږ علم ستاسو و نو په دې باندې وپوهېږئ چې دا صحابه کرام ډېرې قربانیانې دا ځان شهیدان کولو دا خپل هر څه چې دی نو پرېښودل دا د دې دپاره چې د هغوی سوچ چې دی نو هغه ډېر اوږد و. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے وای د دې ستورو نه علاوه چې دی نو بل جهاد چې دی نو هغه هم شته دی. مؤمن مسلمان سوچ چې دی نو هغه ډېر لري. د منافق او د دنیا پرست انسان سوچ نه دی صرف د دې دنیا پورې. نو ستا سوچ به چې دی نو د آخرت پورې نو دا په علم باندې چې دی نو پوهېږي. بس دې ځای پورې